زمارونو واده دا یو لوی عبادت ته ګورئ او دا خادي چې دا یوازې دا نه ده چې سړی به خپل خواهش پوره کوي نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده بلکې د ټولو پیغمبرانو طریقه ده په پیغمبرانو کې صرف دو پیغمبرانو ودونه نه دي کړی یو حضرت یحیی علیه السلام نه دی کړی چې هغه په هلکانه کې ظلم ورسره وشو او شهید شو واده ته جوړ شوی د سره نه دی هلکه دا ټینګار ته بس او دویم حضرت عیسی علیه السلام واده نه دی کړی چې هغه خدای پاک جمدي اوچت کړی دی اسمان ته ابه د قیامت نه مخکې راکوزیږي او بنا بر قول راجحه واده به کوي نو دا دوه پاتې دي هم به پکې یو چې راشي واده به کوي چې څومره پیغمبران دي ودونه یې کړي او الله پاک دا ما چې کوم آیات ولوست نو الله څه وایي وایي تاسو ما د دوو کسانو نه پیدا کړی آدم علیه السلام نه د هغه بیبي شوه او د هغې د دواړو نه خدای پاک ګڼ شمېر سړي او ښځې په دې مخ د ځمکه خواره واره شیندلې دا د واده برکت دی نو واده به په دې نیت نه کوي چې د خپل خواهش پوره کړم دا ښه خبره نه ده واده به په دې نیت کې چې دا د پیغمبر مبارک طریقه ده واده به په دې نیت کې چې ماله خدای بچي راکړي واده به په دې نیت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت زیات شي یو دل حضور پاکو فرمایل په بخاری شریف کې حدیث دی وی ما ته خدای پخوانی امتونه وښول وی داسې پیغمبر مې مولید چې یوازې روانو جنت ته قوم ورسره نو داسې مې مولید چې یو ملګری ورسره یو امتي او داسې مې ولیدل چې ډله به ورسره وه وی داسې یو لویه ډله مې ولیده وی ما وی چې دا به زما امتي نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا ډله د چا ده وی دا موسی علیه السلام دی او هغه سره خپل امت جنت ته روان دی ډېره لویه ډله وه وی بیا مې یو بله ډله ولیدله چې هغه دا ټول غاړې د اسمان ډکې کړې وې او ډېره زیاته ما وی دا د چا ډله ده وی دا ستا ډله ده نو حضور پاک فرمایي چې تاسو ودونه وکئ چې زما امت زیات شي نو د قیامت په ورځ چې زما امت ډېري نو زه به په نورو امتونو فخر کوم چې زما امت ډېر دی نو ګوره د واده مقصد دا وګرځوئ چې خدای بچي راکړي او نسل د انسان زیات شي او مسلمان زیات شي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان زیات شي بیا واده به چا سره کې نو کوشش وکړه چې هلک له دینداره جینۍ وکړي او جینۍ دینداره هلک له ورکړي دا قانون دی نیکه جینۍ وکړه په هغې کې به ډېر لوی برکت او خیر او هلک چې ګورئ نو هم دینداره حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته حضور پاک فرمایي تنکح المرأة لاربعین وی عموما چې ښځه څوک کوي نو دې څلورو کې یو مقصد پړه کې نیولی لمالها څوک هغه ښځه کوي چې مالداره مطلب دا چې د پلار نه ورسره جایداد راشي او پرجون نه او لرګي او لوښي دا ورسره راشي کټونه او دا پیاله ولجمالها څوک دې ته ګوري چې ډولۍ ښځه وکړم که ډولۍ وي که مال وي که نه ولحسبها څوک حسب نسب پسې ګرځي چې دا پلانکي لور ده مړه که ډولۍ هم نه ده خو ځه سخر مې پلانکي سړی دی ولدینها او څوک دیندارې پسې ګرځي نو کم به کې نو که ټولې جمع کېږي خو لا ښه خبره ده چې نسب یې ښي او ښکلې مې مالداره مې او دینداره خو که ټولې نه جمع کېدې نو دین ته ګوره فاظفر بذات الدین تربت یداک ابو هریره ګورې دینداره ښځه وکړه دینداره کې ډېر لوی برکات